نو چې یو سړی یوسفزی دی محمدزی دی داول دی مسعود دی بنوڅی دی پښتون دی او هغه افغان دی او هغه روټ دی دا زما د وجودي فرق او موږ خو دا هم وایو چې د خیبر دره خو لار د تلو راتلو ده په کابل او پېښور کې افغان یو دی نو دا خبره بیخي د شک شوبې نه ویسته پکار دی زه به ځان ته اوس افغان نه وایم زه به پښتون نه وایم او په دې به څوک خفه کېږي او چې څوک پرې خفه کېږي زړه دې خدای وچوي کډه دې وچوي اوس پکې دلته دوه درې وزیران صاحبان خبره کوي بېګا مې د شنګلې یو وزیر کوته چې په خپلو خپو ودرېږي د بل چا په ډانګورو نه وي ولاړ نو د کونسلر ووټ نشي اخیستی شوکت نوم یې دی ځان ته یوسفزی وایي خو زه تاریخي طور ثابتوم چې دی یوسفزی نه دی نور پې زه حساب کتاب ورسره نه کوم وایي عوامي نیشنل پارټي منفي سیاست کوي عوامي نیشنل پارټي منفي سیاست نه کوي عوامي نیشنل پارټي را پاڅېدلې ده او تا دفن کوي ستا د ښخولو دپاره یو منصوبه شروع کړې ده او ډېر ژر دې دفن کوو په سوات کې ګوډاګي مقرر کړلي برتي کړي دي ډېر وروره خلک اوټ وشي اوټ ورکړي واجد خان خبره وکړه ښه ده یو مسله خو ګراني ده ګرانۍ دپاره به دا سره جنډه را پاڅېدلې ده چې څو پورې دلته د دې قام دپاره په موږ کې څونه تواني هغه توانایي چې دی به په کار راولو خو په دې قام به راحته کوو د خیره سره په دې به سهولتونه راولو خو د ټولو نه لوی کار دا مو شو د ځینو ملګرو به وي چې یاره دا خو واجد خان چې دی خفه دی شیرشاه خان پکې ځان له خفه دی دلته ګللاله خان چې دی زه مراد سید به ستا په رضا وکړي ګللاله خان پکې ځان له وایي چې دغه دی نن ګللاله خان او واجد علي خان عوامي نیشنل پارټي سره جنډه د باچا خان سوټ دا په یو سټیج ولاړ دی او دا زما د عمل مشران او دا به زما د عمل مشران او موږ به عزت کوو دا خبره پکې هم د خیره سره خلاصه کړه چې چا دا قصې کولې زه ملګرو دلته کې وزیران په تېر الیکشن کې به ما خبره کوله چې زموږ په پارلمان باندې د طالبانو د ذهن خلک چې دی هغه حمله کوي او هغه پرې قبضه کوي نو دا طالب هغه شکل باندې نه راته د طالب سهولتکار او د دهشتګرد د طالب ملګری و څوک یې ملګری و محمود یې ملګری دی کله چې دا جنګ ونښت دلته مرۍ پرې کېدې دلته جومات شهید کېده دلته سکول په بمونو والوت نو د کارتوسو او ټوپکې خرڅولې د څښاکوټ دی راوړې د هغه ګوالرۍ پورې زما د ګوالرۍ ملګري ولاړ دي هغه ته خبر دي آیا نن د طالب د ذهن ملګری چې دی هغه په تېر 2013 کې وزیر و اوس یې ورته انعام ورکړو لاټرۍ راوخته وزیر اعلی کو برتي کو دا به ماله حکومت چلی آیا د هغې نه به دا توقع وي پورې د شور یو سړی چې دی هغه وزیر کړی دی دلته په شګۍ کې ستاسو سره پاتې کېږي چې کله طالبان رالو او دونه غټ پګ والی چې ثابت دانې د سر نه چاپېره کړی و چې کله خلک سلامي کېده نو هغه دواړه لاس چت کړو سلامي شو سلینډر طالب و هغه اګریکلچر وزیر دی لاندې یو صوفي جعلي ډاکټر چې دی هغه وزیر دی امجد د طالبانو ملګری ځنګل یې ټول تباه کړو د سلیپرو سمګلر او خله د وړاندې ورځو کې حکومت یې او هغه چې دی هغې کې لوی کار چې دی دا دواړه ناظمان ولاړ دي دیو پکې ومو د شپې پکې زم تللی وم سره د حکومت یې په کرنګ کې چوت کړی و هغه وزیر څه یاد پرې ساتي د خیره سره زما د دیزي د ډیډک چیرمن چې دی ډېر شریف ملګری دی شریف هلک دی خو دونه زیات شریف دی چې هغوی د مینګورې 6 کروړه خلک دی
او د سوات 13 کروڑه خلک دی لکه نو بیا ځان نه جدا پاکستان جوړ کړ او ته وزیر اعظم شه کنه دا مالا ملک چلوي عزیزانو د دې ملک سره ټوکې شروع دي او کیږي آیا دې ټوکو ته به کینو او ناس به یو انشاءالله که نه دې ته به راپاڅو او ایمان به تېروو چې که زمونږ مرۍ پرې شوي دي او سر چا نه دی ټیټ کړی چې پیرنګی راپاڅېدلی دی خدایي خدمتګار یې ختمول خدایي خدمتګارو اولاد نن شته او پیرنګی په وطن کې نشته قیوم خاني وه په بابړه کې جازونو بمباري وشوه په سوونو شهیدان یې وکړو نن د خدایي خدمتګار د باچا خان او د ولي خان پیروکار شته د قیوم خان قبر چاته نه دی معلوم صوفي مولا او فضل الله پکې راله او هغه په ټټو سور شو نو وایي دا براق ته ختلی هېله کروړه دا خو دا ځای کې دې سړي دغه ګرځنی چلاو او هغه فضل الله مرۍ پرې کولې نن صوفي او فضل الله نشته او نن د خدایي خدمتګار وارثان د غیره سره په خاص کې ډېر الله تعالی دې د باندې سخته نوره نه راولي کسټم نافظ شو په هر سړي په چرګه هګۍ ګاډي دا ګاډي ټول چې دی دی د نه اخېسته دا سره جنډه راپورته شوه د هغه ملکڼ نه د هغه سواته پورې او د شړنۍ پورې 50% عوامي نیشنل پارټي راپورته شوه او هغه کسټم یې چې دی د ملکڼ نه لاندې ګزار کړو او نن د سوات ولس د کسټم نه چې دی هغه نن د ګرانۍ لپاره نن په وطن کې قانون نشته یوه معاونې چې دی تازه مقرر کړې ده هغه خوشامندګیري کوي نو شهباز شریف تللی و علاج له واپس را روان دی نو وایي چې نه دا چې دی خو نه راځي دی به بیا راځي دی به بیا ځي نو زه خو یم چې دا شهباز شریف ګوره خپل پاسپورټ هغه پرس کې کېږي چې یاره دا تسلي وشي دلته پورې اسد عمر صاحب یې چوټي کو څه وزیران چې دی لاړو په خرابه کارکردګۍ باندې او یو عمران نیازي صاحب هغه برملا وینا کوي چې په پاکستان کې په مرکزي وزیرانو کې دو وزیران چې دي د هغو کارکردګي ښه ده یو زرتاج ګل بیبي ده او یو مراد سعید بیبي ده چې عمران نیازي وایي ښه ده کارکردګي خو په کردار یې نوره خبره نشو کولی ځکه چې د هغه په کردار خبره کوې نو دننه به نګاله ده تیاره ده زما دا ملګري تسلي وشي نو زما وروڼو د دې ګرانۍ لپاره یو کار به کوئ چې ګورئ زما مشر ته به ټول لق به نه وایي څنګه چې ولاړ یې داسې به ګورئ ټول ولاړ یې نن د دې ګرانۍ دپاره چې دا سره جنډه او سره ټوپۍ راوتې ده نو زه هغه ځوانانو او هغه مشرانو ته دا وایم چې انشاءالله تعالی دا پروګرام چې دی د یوازې د نشاط چوک د 9 تاریخ د 5 بجو نه دی ډېر زر به وینئ چې د پاکستان ټول اپوزیشن پارټۍ به راپاڅي چې څو پورې د عمران نیازي چې څو پورې د پنجاب بزدار چې څو پورې محمود بزدار دا یو سړي کونې کړي نه دي او د حکومت ته یې غوزار کړي نه دي دا آرام نه کېږي چې څو پورې په تاسو سهولت نه چې څو پورې په قام باندې سهولت نه په قام باندې تکلیف وي او چې تاسو وایي تکلیف وي نو موږ به ستاسو سره ولاړ یو او چې تاسو وایي تکلیف نشته نو حکومت زموږ دپاره څه معنی نه لري عجیبه وطن دی عجیب وطن دی دلته ویوټونه دي ټکټونه دغه ځای کې تقسیمیږي ټکټونه دغلته تقسیمیږي پیټۍ د بل ځای نه راځي خلکو مهر لګولی لاټین ته او راوځي ته بیټ صوباړی
دا ډرامه بازي نوره نه منو که موږ د خپل وطن دپاره په خپل سر لبې کولی شو نو موږ د دې خپل قام د مستقبل دپاره دلته په خپل سر نورې لبې کولی شو دا قام د دې عذابه خلاصولی شو خو زموږ سره دې نورې ډرامې نه کوي هغه انټي پکې لګیا ده وایي چې یاره دا د وزیرستان واقعه چې شوې ده دا خو محسن ولي کړله نو دا پلټنه شوې ده څه دا تحقیقات شوي دي چې د هغې کړې ده ته چې د 302 پرچه او د مړي خبره کوې نو ته د دې نه خبرې په پښتون باندې هسې بهتان تراشي په هغې باندې هسې الزام چې هغې ملوث نه نن پښتون ځوان چې دی د دیوال سره لګول نن پښتون ځوان چې دی هغه بل اړخ ته به و زه دا ویم چې دا ښه خبره نه ده بنګال بنګلادیش کېده نه خو نه یې پرېښو د دیوال سره یې ولګاو نو بنګلادیش شو داسې نه چې دا سته پاکستان چې دی په دې کې کرخراف کولی چې دونه نه شوی ځکه چې نواز شریف نریندر مودي سره خبره کوي نو وایي ته دری شه د وزیر اعظمۍ نه عمران ورته سهار غرمه ماښام ټلیفونونه کوي وایي خیر دی نیازي صاحب ته ورته کوه دا کومه خبره ده دا پیمانونه خو به د یو لپاره یي موږ په دې وطن کې امن او سوله غواړو هغه که ایران دی او که افغانستان دی او که روس دی او که چین دی که هندوستان دی د ټولو سره د امن او د سولې خبرې پکار دي موږ نور جنګېدل نه غواړو نن موږ په پاکستان کې زاهد خان به دلته کېږي حاجي زاهد خان د بادرۍ تمغې وله ورکړله موږ نورې د بادرۍ تمغې هم نه غواړو موږ د خپل سر امن غواړو او موږ د سود خوشحاله غواړو د دې دپاره راپاڅېدلي یو د دې دپاره به کار کوو د اقتدار لوبې نه یو ذات پرست نه یو د پښتون د حق دپاره خپل کوششونه کوو مشرانو زما مشر به خبرې کوي زه پکې لږ درنه اوږد ولاړم خو وایي که تهمت و که الزام و په پښتو کې من قبول کو هم په دار هم په رسو کې د قام نن د پښتنو زلمو په سر دی ځئ چې وکړو چراغان په تورو شو